الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو، قرض سودا غستل یا قرض پیسې غستل د دې په باره کې یو څو مسائل دا بیانو. خود دین مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث بیانو. حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث نقل کوي. نبی علیہ السلام فرمای من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. یعنی یو کس په دې نیت باندې قرض سودا واخلي یا پیسې واخلي چې دا به زه ادا کوم، دا قرض به زه خلاصوم، نو الله تعالی به دا قرض دا خلاص کړي. خو که یو کس په دې نیت باندې د دې نه قرض اخلي یا ته سودا اخلي په دې نیت باندې چې دا به زه برباد کم، د مال او د مال به زه ختم کم، نو الله تعالی به دغه سړی برباد کړي. اوس مسله دا ده، یو سړی د بل سړی نه قرض څه شیز اخلي، نو آیا دا جایز دی او کنن دا جایز دی؟ خودی کې به مدت مقررول دا لازم دی چې یو کس د یو کس نه بل کس نه څه شیز اخلي، نو دومره مدت ته پکې مقرر کی چې زبر د لس ورځې پس د دې پیسې در کوم، میاشت پس به در کوم، څلور میاشتې بعد به در کوم. یعنی مدت پکې لازم دی، دا مقررول پکې لازم دی، دا وخت پکې مقررول لازم دی. اوس یو کس ته هغه په دې شرط باندې سودا اخلي چې په دې شرط زه دا سودا ستانه اخلم خو چې پیسې بدل بیا در کوم، نو دا بیع فاسد ده. اوس یو کس پکې دا شرطونه لګاو چې په دې شرط یې در نه اخلم چې پیسې بدل بیا در کوم، خو دومره وي چې پیسې بیا در کما، نو دا بیع دا صحیح ده. بله مسله دا ده چې یو کس وي چې یاره زه ستانه دا سودا اخلم، خو پیسې به چې کله فصل کټ شي نو در به یې کما، یا زما ارور راشي یا مې پلار راشي بیا به یې در کما، نو دا بیع فاسد ده، دا غستل خرڅول لا جایز نه. بله مسله دا ده یو شیز په نقد کم ریټ ورکول او قرض په کم ریټ ورکول. نو که یو کس نقد په نقدو باندې تا نه اخلي، نو هغه په هغه ریټ ورکړه، او که چېرته قرض تا نه اخلي خو دا چې تا ته مخکې نه پته وي چې او دی د ما نه قرض اخلي، نو بیا خیر دی یو 2-3 روپۍ چې دا ګران ورکړه. بله مسله دا ده یو کس د یو میاش په واده سره قرض واغسته یا سودا واغسته چې یو میاش بعد به پیسې در کوم، او بیا یو میاش پیسې بعد کې ورنه کړي، نو اوس دا مالک د دنه پیسې غوښتې شي، او که در چېرته دی ټیم ورکوي، نو دا د سره رعایت ته ټیم دی ورکي، لس 15 ورځې د نورې ورکي که د سره پیسې نه. بله مسله دا ده چې یو کس دی د بل کس پیسې دي په د باندې او دی ټال مټول دا کوي، پیسې ور سره شته دی خو وای چې نن در کوم او سبا در کوم، 10 ورځې بعد در کوم او 20 ورځې بعد در کوم، نو دا جایز نه دي. داسې قسمه خبرې کول دا حرام دي چې یو کس سره پیسې وي، د بل کس قرض وي په یو د سره پیسې وي، او دی دا خبرې کوي چې یاره نن به در کوم او سبا به در کوم او بل ورځ به در کوم، میاشت بعد به در کوم، 4 میاشتې بعد به در کوم، نو دا قسمه خبرې کول دا حرام دي، دا جایز نه دي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. ها چې یو کس قرض دی در باندې، نو پیسې ورلا خپلې دا واپس کو، که پیسې د سر نه
نو هغه کس له پکار دي چې د لک خیال وساتي ورته وایي چې یاره کتا سره اوس پیسې نشته مالا میاش بعد راکا لسر بعد راکا دا شریعت د اجازه ورکړي دا یو څو مسائل هدایات کې نور خلکو ته ورسي جزاکم